الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا گرانو محترم اوریدونکو د مولانا قاری اکرم الحق سے آواز پدے 162 نمبر بیان کی تاسو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان او د آسیا ملعونہ درهای خلاف احتجاجی بیان اور محترم دا بیان بتا ستا او حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو اینڈ اسلامی ڈیٹا مرکز کامران مارکیٹ نیویڈا مردان کے دا محمد جواد سرا ہر ساتھ ملاوی گی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، نن په وطن عزیز پاکستان باندې چې کومه سانحه راغلی ده د تاریخ په اوراقو کې د تاریخ په اوراقو کې په وطن عزیز پاکستان باندې داسې واقعات جری رونما شوي نه دي، بل عجیب خبره دا ده چې د مسلمانانو مبدا او مآل په نن دور کې په وطن عزیز پاکستان کې صرف د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ناموس دا پاتې شوی دی چې د هر مرد و زن او د هر پارټي د هر مسلک او د هر مشرب د ټولو په شریکه باندې دراغونډې دو یو مرکز دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس نور د کومه ورځ نه چې پاکستان جوړ شوی دی یا هغه وخت کې اکثریت کې اخلاص نو یا په هغه وخت کې د انګريز دباو او د تاج برتانیا هغه دباو دغه په وجه باندې چې کوم مقصد د لپاره پاکستان جوړ شو هغه مقصد مسلمانانو ته ملاو نشو. وطن عزیز پاکستان د دو قومي نظریه په بنیاد باندې معرض وجود تراغله، لیکن دو قومي نظریه پاکستان کې چې د کوم په بنیاد باندې د پاکستان وجود معرض وجود دا شو اغه نظریه د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې وطن کې چاونه لیدا. دړمبنه ورځ نه چې څومره مشران د پاکستان راغله ټول غداران ترنه پورې ټول غداران دي. دړمبنه وزیر داخله د پاکستان خر ظفر الله وزیر خارجه چې هغه کوم ظلم او ستم د مسلمانانو په عقاید باندې هغه کړه دغه مثالونه ملويږي.
بیا سلسله راتلا نننی چیف جسټس تر ورسېدا. ډېر خلک وایي دا توهین عدالت ته. من خپل اکابرونه دا اوریدلو چې اگر آپ کو توهین عدالت قبول نہیں تو ہمیں توہین رسالت قبول نہیں. ستا عدالت ډیر وړو کې ستا عدالت کم قدر و منزلت چې دی داغه عظمت چې دی د محمد رسول الله د ناموس مخ کې د امام الانبیاء د یو شاګرد یو ادنا صحابي د خپل اند چې کوم خور یې غیتم نرسي. او دا ځکه لکه خبره کوم دا د عدالت کې کول شي چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم یو ادنا صحابي چې هغه وحشي ولی نه چې کوم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د تر حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهداء پوزا وګونه دا کټکړی سترګې تیزته وی غاپونه ورلمات کړو شونډې ته کټکړی وی جګر رايسته وغه په غاپونو کې چپوله و د ټولر سره هار جوړ کړو هندې غاړې ته چولو هغه هندې رستو ایمان راوړې دی هغه وحشي ایمان راوړې دی داغه وحشي د قدمونو خور ته د نن زمانه یو لوی نه لوی سړی کاغذ مونږ چیف جسټسي کاغذ مونږ وزیر اعظم کاغذ مونږ صدر وی کاغذ یو اسلامی سلطنت یو صحیح وزیر اعظم یا صدر وی دا وزیر اعظم نه یادوم د دې وزیر اعظم هغه بیان خو مونږه د وینو په خو باندې وجړو چې هغه وی چې د عدالت د دې فیصله نه بعد چې دا کم خلک چوکونو تراوزی نو دا یو څو کسان دي او دا ملک دشمن عناصر دي. مونږ وایو تا چې مونږ ته د ملک دشمن عناصر وې نو مونږ ته معلومه شو چې ته ضرور دی يهود ایجنټ بیا. یہ میں سیاسی بولی نہیں بول رہا, اللہ کی قسم اتنا رویا وزیر اعظم کے بیان کو دیکھ کر کہ پاکستان میں تو بہت سے وزیر اعظم آئے. نواز شریف نے بھی مرزائیوں کو بھائی کہا تھا لیکن تیرا جیسا لہجہ استعمال نہیں کیا تھا. ہم نے اس وقت نواز شریف پہ لعنت بھیجی تھی. ممتاز قادری کو اس کے دور میں پھانسی کی سزا سنائی گئی. وزیر اعظم خوش تھا. ہم نے کہا تو لعنتی تو ایسی لعنت کی زندگی گزارے گا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور الحمدللہ آج اسی طرح ہو رہا ہے. لیکن دا وزیر اعظم نے موری ستا پرنے قوم تا خطاب تدامو آئے چی مسلمانانو دیدی تاوی چنا ناصر نند پاکستان دا کراچے نواخلی تر چترال او تر گلگتا پوری دا سی چوکو خواہے چی اغد انسانی کپرو نخالی بھی. وزیر اعظم دی دانوی دا چنا ناصر نند پی ٹی آئی ورکر الحمدللہ پا دی خبر پویا دے او پویا شو دیر ورکری پا دی خبر پویا شو چی دا وزیر اعظم دا الفاظ دا پا کفر باندے مبنی دی دا اسلامی الفاظ ندی. وزیر اعظم داوئی چی پا قومی خطاب کے چی چوک بندولو سرد مزدور دیاری بندی گی. مزدور د روزي دیاړي کې تاسو چوک بند کړو, تاسو ورله دیاړي بند کړه او وطن ته دې نقصان دې د وطن دشمنان یې. زدا تاسو کوم چې شپکشل روزي چې تا چوکونه بندول او تا پاغي کې دا اعلان کولو چې نن می پیښور بند کو, سبب لاهور بندوم, بل ورځ فیصل آباد, بل ورځ کراچي, الفاظ دې دا بل ورځ بټول پاکستان بندوم او منی لانډرینګ باندې بخلک پیسې را لېږي په بینک پیسې مرا لېږي. تا دا کم الفاظ ویلو آیا استاد کرسای د پارا غ الفاظ جایز نن کزه د محمد رسول الله د پارا غ الفاظ ویل نو زه ملک دشمنه ناصرو کې راغله. تاره حضرت کې غړول پکارو زبیادا تاسو کوم
اچھا سے دلته ورکړي چې سیشن کورټ اف پاکستان د گواهانو په بنیاد باندې د گواهانو په بنیاد پبلک پروسیکیوټر موجود وکلا موجود لولو وکیلان د ملعونی د طرفنا دا پیشو اگر چې زلانت لګم پاغه وکیل باندې کم چې د اسی ملعونی د طرفنا کیس لړاول د سیشن کورټ دا جج آیا دا جج نو د سیول کورټ او د سیشن کورټ کم جج چې دا فیصله کولا چې دا ملعونه واجب القتل او د پاکستان په پانسی ګاټ کې د دې تبا قاعده پانسی ورکړي شي آیا غ جج د خرج یو نه پوهدو بیا د های کورټ چیف جسټس هغه د گواهانو په بنیاد باندې فیصله ورکولا چې دا د سزاوار شي او دې ته د پانسی ورکړي شي آیا هغه جج نه پوهیدو بیا دا هغه جج د فیصلې نه بعد 9.5 سال دا په جیل کې پرتاوه دا ملعونه دا مردار پلیته جیل کې پرتاوه نو دیزه چیف جسټس چې کوم فیصله کوي چې دا د رها کړی شي په دی باندې اس ګنا نشتا او د اس ګنا نه کړي د ټول دروغ دي نو دا 9.5 کاله سزا او د چیف جسټس اف های کورټ پاکستان او د سیشن کورټ چیف جسټس د دې دواړو باره کې بوز دا چیف جسټس د سپریم کورټ څخه فیصله ورکړي ځکه چې د سیشن کورټ جج فیصله ورکړي و چې دا ملعونه ده دا مرتد ده د ناموس رسالت چړلې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس چړلې ده آقا ته کنزل کړي دي قران ته کنزل کړي دي لہذا دې له پانسی ور کړی شي دا فیصله شو بیا های کورټ دا فیصله ور کړی و بیا 9.5 کال دا مردار په جیل کې پرتاوه دا 9.5 کال قید دې ته د سملاو شو د های کورټ د سیشن کورټ هغه فیصله چرته لاړې هغه ججانو چې کومه فیصله کړي ونه دا هغه ججانو خلاف بیا پکار دي چې سپریم کورټ دی سوموټو ایکشن والی چې تاسو غلطه فیصله کړي و 9.5 کالم یو جنې په جیل کې اوس وزول دام ولی کړي دا خو بی ګناه و خیال مو دی او بیا وزیر اعظم وای زنیم خبر نو زما پاسپورت په میاش کې جوړیږي او د ملعونی پاسپورت په 3 ورځې کې جوړیږي او بیا 3 ورځې کې هغه ته ویزم لګي دا د کوم ځای منطق دی هغه ته خصوصي تیارم تیار ولاړ داغي پاسپورت هم جوړ دی داغي پروتوکول هم شته زما پروتوکول نشته ځکه 2000 درخواست ورکم نو زما پروټیکشن د پاره ما ته عمل نه ملاوي زما د پروټیکشن لپاره ما ته یو پولیس والا نه ملاوي لیکن د مشال پلار دغه مردار د پاره ننم 28 کسان په ډیوټي باندې د آسیه په ډیوټي باندې نن 300 پولیس والا دغه په ډیوټي دي ځکه داغي مردارم پیغمبر او الله ته کنزل کړو او دی مردارم پیغمبر او قران ته کنزل کړی ټکسلا کې یو سړی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته کنزل وکړو ادمه کدا ولګو جنریټر
ما आवाज بدرسي ان شاء الله. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته ټیک سلا کی یو سړی کنځل وکړو. هغه چې عدالت ته بوتلو مونږ هغه تاریخ لتلو بکتربن گاڑی کې بندو زه د سترګو لیدلې خبره کوم سلور پینځه د پولیس گاڑی ته نمخ کې رستو هغه عدالت ته راوستو. زه چې ارتکاب وکم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت لپاره او وزیر اعظم دم په کولاو غوګونو ووري چیف جسټس دم په کولاو غوګونو ووري نور که سورکی هغه ملګری هغه دم ورسره په کولاو غوګونو ووري اسیم پرې خدا لارم کولاو کړه نن به قوم نه عرفان کذاب بیا چرته عدالت لور کوي پولیس له به ور کوي نبد بوت سیری دا کس غوندې دا به پولیس لور کوي بلکې چې کم ځای کې دا سیو کارو شو په خپل به دا قوم ټوټي کوي ان شاء الله. هغه فیصله لاړې زما په عدالت اعتماد زما د خپل ملک په آئین باندې اعتماد ممتاز قادری لا اتم یاشت کې غالبا دن سزا ورکیږي پس کې سزا ورکیږي د دې مرتد په حق کې سلمان تاثیر بیان ورکړو ادي وزیر اعظم ووري وزیر اعظم بیان ډیر جوړول د ملک وزیر اعظم له دومره دفاع دی او پلیت او د مردار نو پکار چې د مشال کور ته وزیر اعظم راغې زما کله او زما کلی تراغه داغه په کور کې داغه په کمره کې کینا سو داغه پلار ته وی چې دا کوم کسانو دا ارتکاب کړي دی له بکړی کی کړي سزا ور کوم بیا ورله وکیلانو نیول په 68 لک روپے ورله یو وکیل نیولو مونږ خپل بند ساتل مونږ یې راسنه سیاسي شوتی جوړ شي بیا تف میای راوست مسلط کول فواد چودری هغه بکواسات ټول معلوم دي تاسو ټول اوریدلی دي بیا سلسله را روانه د ګورشاهي غټ تصویر ځان پسې لګول مونږ ګورشاهي باندې پلیت سړی چې داغه تصویر د شاته باقاعده لګیدلې ګورشاهي د الفاظ په ویډیو باندې سره عام موجود دي چې وستاسو په خانه کعبه کې متیاز وکړي او دا الفاظ موجود دي چې تاسو په حجر اسود متیاز نی الفاظ موجود راشما پان سے توفیق جوړی کلی درکو هغه ګوهر شاهي تصویر لګیدل تاسو زغله د ظلم یو انتها خو سلسله روانه پرون ته قوم ته وای چې دا کم خلق د آسیه ملونی د فیصله خلاف راوتی دي دا ټول د وطن دشمنان دي او دا وطن دشمن عناصر دي نو چې تا ما ته وطن دشمن عناصر اوه نو زتا ته يهودو ایجنټ وې ما به خلقو به مونږ بنوي خلقو به مونږ بنوي 20 साल पहले जब हकीम मोहम्मद सईद कराची में वो जिंदा थे और सिंध के गवर्नर थे उन्होंने किताब लिखी थी और ये अल्फाज कहे थे कि ऐसा ऐसा पाकिस्तान में होगा आज वही हो रहा है सिर्फ वजीर आजम ना چې کم خلک ملګرتیا کوي د آسیا ملعونه او د هغه د اقوال او د دې ملګرتیا کوي د هغه دفاع کوي دا ټول مرتد دي ما فتوا ورکړه ټول مدارس باندې ورځي فتوا ته واخلي
چې څوک داغه دفاع کوي دا ټول مرتد دي इनको हम मुसलमान नहीं कह सकते او इंशाअल्लाह په عدالت به فیصله بدلو انشاءالله عدالت به خپل فیصله غور کوي چیف جسټس به یا استعفا ور کوي یا به خپل فیصله باندې غور کوي انشاءالله دا څه به موږ نه پریږدو انشاءالله زه اجتماع د ورځې نه بیمارو اجتماع دوران کې سوزل الټه او ټایفاید سره هپیټایټس او یو سبل سټول مرزونه په یو ځل راجم شو کټنه نیم کوشوي پرونه وابل ورځ چې مې ملګرو دا پروګرام دی زه کتو د دې د منډه مې کته د دې د سایې مې کتا د روډ د پاسه منځونه مې قتل مازان سره جړل چې الله په دې موقع زه ولې موجود دی نن مې ملګرو ته وی چې هر حالي د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ناموس زموږ د پاره اول نور ارسرستو دي لیکن ملګرو ته دا ویل غواړم چې زموږ استاد سو دي کاروبار ګډوډ شي زموږ تاسو دی روټین ګډوډ شي لیکن په دې مسله کې وا که زموږ هر څنګه ضرورت نه وي زموږ هر څومره نوزګارتیا وي لیکن یو چغې سره ټول هر چوک کې حاضر ولاړ یو ان شاء الله اوس باندې اندازه ولګي ټول وطن بند شو وزیر اعظم سے کرسی د پاره هغه اعلان شته ما سره دې ځای موبایل کې نشته چې ما اسلام آباد بند کو سبب لاهور بندوم بل ورځ په فیصل آباد بندوم بل ورځ په کراچۍ بندوم بل ورځ په کوټه بندوم او پښپګم ورځ په ټول پاکستان بندوم کرسی د پاره مونږ به ان شاء الله نن مردان بندو په خور به ور سره نن بندي اسلام آباد به سره نن بندي لاهور به سره نن بندي فیصل آباد او کراچۍ به سره نن بندي ان شاء الله کرسی د پاره محمد رسول الله ان شاء الله او فلحال خدا مونږ سټپ بای سټپ روان یو مونږ وړي وړي ریلی ګانی وړنی ان شاء الله هادي ومن په خپل حساب ورته وړه وایو د وزیر اعظم د الفاظ وړه ورته نه وایو دا په ټول وطن کې چې نن راجمه ندار راجمه کې ان شاء الله د 100 کروڑ نه زیات په عوام راوته ان شاء الله دا ټول راجمه دا بدا سرور رواني چې سمې نه پرې نو بس بیا بدا سي پځای کی او مکمل به قنات تاو کی او مکمل با غزه هر قسم ضرورت او انتظامات به د روډ د پاس ازان نو کی او بیا په خبراتی ان شاء الله فلحال تنبیه د پاره لګ وخت مونږ ورکو ملګری راځي راجم کیږي ماسپخین تر ماسختنه پوره ماسختن نکله تر سحر پوره سحر نکله تر غرمه پوره یو سټپ بای سټپ سلسله چالو ده چې صرف سترګې د حکمران کولاویږي کچری بیا نه کولاوي دي نو بیا د داخله کوالو مخري ټکول مخريو هر څه په کا ټوټه ټوټه ک ان شاء الله دا به روډ نه خوځي به ان شاء الله زکه چې مونږ دا روډ زمونږ دی دا وطن زمونږ دی د دې وطن نظم او ضبط زمونږ دی د دې وطن دفاع زمونږ ده لیکن د دې ټول وطن دفاع بلکې د ټول دنیا دفاع چې د محمد رسول الله د ناموس نه ماته لوی نه ده او ان شاء الله دا به ویني تدا ملعون دل تنوالو زو یورپ ته ولېګا کم وطن ته لېږي ټوټي به در تخیم ان شاء الله تعالی مسلمان ارزه جم دے دے د هالند غ پلیت چې په هالند کې دغه وزیر اعظم بغیر د پروتوکول نه ګرځي
لیکن دغه پلیت چې دنه دنا 4 چاپیرا 2.5 پولیسو سمتاوي داسې بدام وي داسې بدام وي زما وطن کې خو اوسېږي نه او معلومه شو چې زما د وطن نه ده چې بهر یې لېږي او په بل ځای کې برانه ان شاء الله هم نه پاتې کیږي دا مسلمانان زما دا خبره اگر چې تواخله په توهین عدالت باندې لیکن ما ته توهین رسالت نه توهین عدالت عزیز نه دی توهین رسالت باندې زما زړه درد کوي او بیا کوم عدالت چې د محمد رسول الله ناموس نه مني کوم عدالت چې 295 سی نه مني کوم عدالت چې 295 سی په بھاری اکثریت باندې د اسمبلی نه پاس شوه دی د ملک آئین او قانون دی باغې د چا عمل درآمد نه وي زاغینه تاسو کوم ته په ما د کوم سیز مقدمه وسولې پوهیږئ تاسو دا بد یو کس ته ان شاء الله پی ټی آی نوجوانانو ته ویل غواړم په خپل مشر د تډیر مې نه لیکن ستا مشر د محمد رسول الله نه لوی نه دی سبا قیامت ورځ را روانه ده نن به تخپل مشر دفاع کې تخپل مشر نوم به اخلي ول مشر چې یو کس فیسبوک ما سره هغه سکرین شاټ شتا هغه وای زما د مشر کله ما مور سره زنام کړی نو دې بیا هم زما خوښ دی ما سره شته تاسو ټول وکتلی مونږ غو نه کړو مونږ سنوي مونږ خلینا لفظ نه دی است ترنه نه دی است بلوي کنن دور کې پیغمبر راتلو نو هغه بدیو مونږ واوریدل ویډیو موجوده در سره هوائی خبرې نه کوم انما دی بوزي دی عدالت کې مې دی پیش کې دغه ویډیو به مخې ته کوم خیم به بیا دروغ نه وایم پسترګو لیدلې خبره د خله نه اوریدلې خبره بیانوم مونږه خبرم پزړه کې خو د پټم کړه مونږه غوڼه کړو چې چرته سوګدا و نه وای چې دا سیاسي چال چالو شو بیا وزیر اعظم دام وي چې کزه جهنم تم لاړم نو مال به ګرمي نه کیږي مونږ ځان غلې کړو اگر چې دا کفري الفاظو په دې باندې انسان مرتد کیږي قسم په طلاق کیږي خو ونه نو طلاق بس شي بهرال دا یو درېمه خبره سلورم ورپسې وزیر اعظم دا وکړه سلورم ورپسې وزیر اعظم دا خبره وکړه یو خبره دغه وا دویمه داوا درېمه داوا سلورم دا وکړه په کارو چې زه فرشته پیدا شوم خدای الله نه غلطي شو ازي فرشته پیدا نکړم انسان پیدا کړم یو موجوده ده مونږ خپل بند او ساتل سیاسي شو چې جوړ نشي پنځم ځل باندې عاطف مهرا اوس ته ما دې نه پیجندو مونږ د وزیر اعظم نوم ناغستو خبرم جاری وساتل او سوشل میډیا دومره په مخ کې بوتل چې عاطف میا سر په خونه باندې واپس لاړو دی وطن نه الله مردار روکلو بیا ورپسې شپږمه خبره را روانه و گورشاہی تصویرونه مو قتل د گورشاہی تاریخ هم کتو د گورشاہی بیانات موردل گورشاہی د چا تصویر چې د ځان سره شاته لګولو هغه داوي ستاسو خانه کعبه کې متیاز وکم ستاسو حجر اسود باندې متیاز وکم مونږ ځان غلې کړو مونږ خپل بند او ساتل مونږ زمون کاز داسې دی چې سیاسي بوی ته نرانه شي لیکن اخر تر کومه حد پورې وز صبر کو تاسو وای د مشال کور تلاړي ومه خبره دی دا مشال کور تلاړي داغه پلار سره کېناسته او تا دا وې چې دا د باندې غلط تهمت لګول شوی دی او غلطه فائدہ د قانون نه غستې شي او مونږ به داسې چلو کو دي ټولو لباغه کړي سزا ورکو وکیلان دی ورله 78 लाख روپے باندې یو وکیلونه ولو او دغه ټولو غازیانو خلاف کیس تا حکومت دایر کړو د دې مدعیانو غازیانو خلاف مونږ ستانو ناغستو د غازیانو مرستم کولا او ان شاء الله چې سو پوری جمع دیو هر څومره پریشر راغې مونږ به غازیانو مرسته کو مونږ هغه وخمزان غلې پاتې کو اخر دې حد پورې راوته چې توس مونږ ته چن ملک دشمن عناصر وای مونږ چوک ته د چا د پار راوتی زما سیاسي مقاصد نشتا
زه چې د محمد رسول الله د پاره چوک تر او نظم نو د زنایانو د پاره بچری نه راوځم ما په خبره په پوهې شوی زه چوک ته د خپل پیغمبر د پاره نه راوځم زه درنه د خپل پیغمبر د پاره نه ورکوم زه په چوک کې ټولي دنیا ته د خپل پیغمبر د ناموس ته پاره ځان نه خیم نو زه به د زنایانو او د شرابیانو د دفاع لپاره چوک ته راوځم تاغه وخت را یاد کړه چې څه مونږ شي په اسلام آباد کې مونږ نه کولو لیکن زما پیغمبر باندې حمله کې زما د الله په ذات قسم کدا زما پلار ویلې دی دې مړای نه به دي خپل پیغمبر ناموس د پاره خو څوک نشم محفوظ نه دی یو پټه یا د غید ورکر او د دې ورکران دي زر زر ظلمه پسې کنزلو کی دا ټول فیسبوک درا پسې ډک کو چې کم نو پیجندو یاد دي ساتي چې سره کو نه بولې چې کم مې او پیجندو ما پسې کنزلو لیکل ما او پیجندو په دغه زه پوهیږم ان شاء الله خپل ذاتی تور الحمدلله دا قوت لرم بیا په دغه باندې زر زر کنزلو کا لیکن د پیغمبر د ناموس په سلسله کې هیڅوک نشم معاف کولی نه به تاسو معاف کړئ تاسو په قیامت پر ورځ د الله دربار ته چې زین ورسره محمد رسول الله ولاړ او د محمد رسول الله مخلت لل یقینا زما استاد بس خبره نه ده زه خپل ګناهونه شمارم خپل ګناهونه شمارې کوم ورځ داسې ده کوم ټیم داسې ده څنګه الله د رضا یو کار کړی کما دا کوم گفتار کوم رفتار زما استاد داسې دي چې هغه محمد رسول الله طریقې مطابق یو چوک کې دفاع نشو خو یاد ساتي ورستا او پارټي په کار ناراضي دنیا وسمره ژوند دي مونږ ډېر ملګری ولیدل بلر زه وړو کې ما ته پوسل راغی پلارې راغی یا غجرات لو څه چلو شو هغه نه دورا زما کې مالې شهر وړه ځان سره داسې پیاله او بسکټي جوړي او ترماس سره اتل سو کالو ماشوم ماته چاوا چولا ډېر په مینا باندې او چهره باندې اوس کولا واپس لاړو بدر زماغه بچي ما ته وایي فلان کی وای تاسو ته سلام کو وای ما سره لار کې ملاو شو مسعودن مې اوریدل چې صفاکانو هغه وشته 15 شپږ ډزې وشته په ځای باندې شهید شو زیار پلار سره ناستم ماغه ته مې الله درکړو الله واغستو خدا شکر واسا چې د ما شموالي نه تر دې تل سکالو را رسیدو نو صرف د علماء مجلس لیدل او بل څه نه لیدل په دې ما شموالي کې او مې دا هغه مجلس دا برکت چې دې ګوري الله جنت ته ورسو ما ورته مې دا شهادت خالد ابن ولید غوندي شخصیت څومره زله وخت الله نو ورکړي اډ په ګرانه ورکیږي د الله دین وی او دا نن په دې چوک کې ودرېدل یا په دې چوک کې کېناستل یا که چرته نه لاټي ماټي راغ لاغه خړ لغې نه تختیدل چې زه جوړ وې ان شاء الله بیماری اٹیک رانه غي د بیماری دا اٹیک په یو وجه بیان کړو ځکه چې دې کې دی یوې ورځې غبط پریزي چې نو 2 میاشتې بیا بنده پروتي نو زه صرف په دغه وجه چې د صد پاره خپل مهنت کو چې الله شفا را کوي چې هغه کار زموږ نه پاتې نشي دغه د پاره ک ډنډې راغلي ک ګولې راغلي ان شاء الله تاسو د خپل خادم په تختیدو نه ویلې متاسو به تختید گزار دکېږي زموږ پرمن احتجاج دی زموږ حق دی پاکستان د آئین مطابق دی
چې سو پورې آسیه بیا رانیولې نی او دای پانسی کړي نی مونږ او تاسو خپل تحریک نو درو دا به زمونږ الله سره وعده وي ان شاء الله او زمونږ د आवाज دی الله دې باندې خزرات ورسي ما دوه مشرانو تشریف راوړل زم چې او 15 منټه خبرې دیو مو کې کستا سو خوخی یو تنظیم تاجران چیمبر اف کامرس صدر جناب احسان باچا سے او یو د جمعیت علماء اسلام ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا مانت شاہ سے او داسې کده هر پارټي مشرانو کې سو کم موجودي نو دلته دراشي غي تم 2-3 منټه ټیم زور کول شي زمون سټیج د پیغمبر د ناموس لپاره هر چا د لپاره کلاو پروتي چې د هر پارټي لیکن چې د پیغمبر دشمنی او غزا ما پلار ودی نه وي ابدي مړای نه نيسه عمران خان خوري وړ کې سړی ویږي په خبره باندې د عمران خان دا بیان غله واپس غستل پکار دي مونږ استا اته نه لس داسې پوینټونه چې هغه د کفر پوینټونه مونږ په هغه پرده واچول مونږ ځان غلې پاتې چې سیاسي ایشو جوړ نشي نن ته د آسیا ملعون دفاع کې دا دفاع ما ته برداشت نه ده تاسو کې چاته برداشت ده نه په ایمان به وای تاسو کې چاته برداشت ده نشو برداشت کوله زنه د پی ټی آی کارکونه او زما مشر داسې خبرو کې زنه د مسلم لیگ کارکونه زما مشر داسې خبرو کې زنه د جمعیت علماء کارکونه زما مشر داسې خبرو کې قسم مې ده الله په ذات چې داسې ټکان یو ټکان زه د چا داسې مشرت کو نشم منلی چې زما د پیغمبر د ناموس مخالف او اوسم درته په ایمان دا خبره کوم زه د پیغمبر په منبر باندې ناستم چې ما دا کومه خبره وکړې چې زما سیاسي مفاد نشته دغه زما سیاسي مفاد نشته او تاسو ټول د فدرز کونسلرای ته نو درېګو نه زما به سیاسي مفاد د کوم ځای نشي وایي زما خبره که په دې نورو دا وایي چې دا دوه کې سیاسي مفاد نه زما خو نشته او د ما سره مرګري د سیاسي مفاد به د کوم ځای نه راځي دا کنه نم دې زیاده پروګرام چالو وي د عالم مجلس د جنډې د لاندې به ان شاء الله تعالی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت جنډې د لاندې تحریک دی چالو کړي دی دا یو جدا خبره ده یو ځکه یو څو کسان بل ځکه یو څو کسان د دې کوشش ته پاره چې د عالم مجلس اس نه کوي ادا سي هغه سي موږ وایو دا زلزلہ وي الله تخکاری چې د عالم مجلس د ملګرو په زړونو کې کومه خبره ده هغه باندې زما رب واقف دی زما رب تخکاری شي 2000 زره دی ټول ملک کابینه مخالف شي لیکن چې زما الله ما سره وي ان شاء الله زه کامیاب یم تاسو کوی ټول زما په خبره باندې زما په دې خبرو مې اعتماد شته د ټولو شته ملګرتیا به د ټولو وي یو سړی به داسې نه وي چې بغیر ملګرتیا به وي کنه که وزیر اعظم تاسو د پارټۍ وي او غدا خبرې کړې وي او تای ویډیو کتلی نو دې وزیر اعظم سره ملګرتیا خو بنی بیا کنه په ایمان وای نه وای ګرام زکه چې زما د پاره اول محمد رسول الله دی دایلا سکه ک چیف اف آرمی سٹاف هم داسې بیان ورکینو زمون به سره بیا ملګرتیا نه ک چیف جسټس هم داسې کارو کینو زمون به سره بیا ملګرتیا نه لکه چې ور سره نشته اوس د چیف جسټس دا اقدام دا مونږ نه منو چیف جسٹس آف پاکستان دا اقدام مونږه دا فیصله مونږ نه د تسلیم کړي دا مونږ ته نه د منزوره مونږ ته د سیشن کورټ او د های کورټ دا یا د چیف جسټس صدیقی غوندې خلک مونږه پکار د چا غوندې تیز وای د چا غوندې جسټس صدیقی غوندې مرد میدان مونږ له پکار د پاکستان د چیف جسټس په کوم صاحب منظور ده ټولو ته چیف جسټس صدیقی غوندې سړی پکار چې د ټولو غلای رانیوله نو برطرفه تاسو ته پته ده چې هغه سره نیول او سی کول هغه سکول او سی رانیول هغه فیصله ته چې ننم ګوري بندله جړا ورشي
او دا ټول د مشالیانو زامن دي دا دی الله تباہ او برباد موږ د دې سره ملګرتیا ایمان به وای د چا د پاټه مشر داسې اقدام کوي بیا به ور سره ملګرتیا وي موږ د پاراول محمد رسول الله زبردست داسو کسانو پوسټونه درته دی موبایل کې اوخه مخ کور پروت ما نو سګي واړه مې د ملګرو ته ډېر دا نت پیکج راته ډېر کوي چې بس ټول ورځ دی کې اړه مې دی خلکو سره نو داسې زینونه داسې الکان چې دا د دې مریدانو په دې به مرګ کولو او اغي ما ته په دې الفاظو د پوسټونه موجود دي چې موږ د پاره اول محمد رسول الله د پارټي رسول او دا زمونږ ستاسو ټولو د پاره دی اوس که ستاسو اجازه دي د دوه مشران راغلي دي 5 منټ خبره ودیو کې دا په غور سره ووري بل دا خبره چې د اول نه تر اخیری منزله پورې تر اخیری کسه پورې چې دا سه کس نوی چې درېله د اول نه تر اخره پورې پکې غیر راځي اول نه تر اخره ټول کارونه ټول پروګرامونه رستو اول ریلی او دا به دنیا کفر ته خایو ان شاء الله ټول به ان شاء الله اول نه تر اخره یو سړی به پکې د منټ د پاره نه غیر حاضر کیږي ان شاء الله زه په دې الفاظو اکتفا کوم درجه په ماته به ما ټیکو کو خو ان شاء الله تر اخره په خپل موجود امکان الله ته منظور تاسو ټول ملګری هم موجود یې ان شاء الله او زه مولانا مانت شاه صاحب غیب یو 5 منټ 6 منټ خبرې وکړي بیا به احسان بچا صاحب غیب یو 5 6 منټ خبرې وکړي هغه نه بعد باندې سنت لټیم ورکو ان شاء الله مګر په خپل فرض دغه سناسي جسم ناسي د دې حضرات او بیانات نه بعد اخیری دعا ز کوم او غینه بعد وسنت او لټیم ورکو ان شاء الله احسان بچا صاحب ډېر مختصر واقعي او تفصیلی بیاناتو کو خبر زړه درد تاسو ته مخې ته کېښود ما دعوه نه تر اخره پورې ټوله خبره تاسو ته کېښوده چې زموږ ژوند زموږ مال زموږ جاه زموږ اولاد زموږ هر څه په خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې قربان دي زموږ کاروبار وایي چلیږي به زما دوکانداري ده چلیږي به زما ژوند دی تیریږي به روټه وټول خورو کپڑے وټول هوندو پیسار وټول شتا هر څه بازار کوي لیکن د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ پر اوسو الله کوي ورته ځکه چې الله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د ارشاد فرمایلی دی چې لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ترغیب وړي تاسو مسلمانان نشي جوړې دي چې څوک وړي تاسو ما سره د خپل اولاد نه د خپل پلار مور نه او د دنیا د ټولو خلکو نه زیات محبت ما سره سوچو آیا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق جوړې دي شو دا مصداق جوړېدل په قرباني وایي قرباني ته تیار یو دا موږ په فکر کې نه خلک د تاسو د ټولو د زړه आवाज یا زموږ په ځبه باندې یا د دې حضراتو په ځبه په تاسو د زړه आवाज دی دا تاسو کې د هر یو سړي زړه غواړي چې ما سوي ما خپل ځای ما د خپل زړه پراس کویاستو دا یو جدا خبره نظام د الله چاته په سټیج باندې د خپل زړه د आवाज کولو موقع ملو شي او چاته په زړه کې په غم کې په درد کې دې شي نو دې په خوبونو کې ویني چې زړه پیغمبر نه اوس ځان سره کوم نو دا یقینا تاسو ته وایم ما یو دوش پیدا سي چې په خوبونه ولیدل چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم امت ته دعا کوي چې داسې امت زما په دې اخره زمانه کې پاتې شوی چې هغه زما د ناموس جنګ اوسم کوي په دې دور کې زه الله ما دا هغه مصداق جوړ کړي
अल्लाह ने मुंगा और तासो इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ इस्तागफर की अगर चिता तम पता माता इल्म दे जमा सुमरा गुनाहों ने सुमरा फराइज को ताहीदा सुमरा सुनानो को ताहीदा माता इल्म दे जमा ता इल्म निश्ता तब डेर हुए चिदा में और पाक सदी दास वे माता इल्म दे जमा अमल संग है माता पता लेकिन वरसरा चिमा सुमरा मुशाहदात कतली चिमुंद खपल पैगंबर तनामुस जंग चालू करे नुमादा देर कतली नीचे अल्लाह व मौला पाले जन्नत से उबरा के अबल और में सोच को बीमारों दशपेड़े रतब में पागतब के सोच के रहा हूं अपना सोच के बिस्तर के पटिश और पर सोच के मैं कब्र दिगो और यकीनन से आवाज से देर में जन्नत में भी अल्लाह दत्त जमा सातंदश तो से चलो हुआ ला सौफी हुआ नमाज राजा शिरा करोजो कने जमाओ का ने कब्र रोज और फुट के दन रावाने खजीब रती और फुट के दन दीवानी में और जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए चिंता की ईमान में तो दा कब्र बना तो दोनों बुलाओ शुरू करके बिस्तर नजर नहीं ताकि ईमान नहीं पुख्ते वरियो बल्कि दा सिद्दत से मावी अल्लाह कसमत अमल है बाद खबर पैगंबर दा उस जंग को पदे में दा जन्नत से कब्र न दे परवरदिगार ने कब्र क्यों भला सुन खोली सरबर नशे मुझे थोड़ा यार भाई अल्लाह sta हबीब कोई ची लड़ा मानान भाई अल्लाह sta हबीब कोई ची मारान भाई खुदा की ताकत दे लेकिन अल्लाह खबर पैगंबर दा मत होकर दार वखकारी दजात न बचाओ कितनी शुक्र है अल्लाह नमस्ता कब्र मौता तक बुलाओ तो अजीजान तखबर कब्र तातम पता मातम पता और जमास्ता मखी जमास्ता डी नूर में शराब पति खबर की खुदेशु दा खजीब पे लगी दी और दीवार नो वाली शु चला यार की जमास्तर की उमड़ी की उस्ताद की उमड़ी और फरिश्ते रात में तो वडाड़ी और अतोई जो माज़ा तकुनु बिहक़ हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम जवाब करके क्या फर्क पता पड़ेगी दीदे के कुछ अज़ान रसूल पैगंबर दा मुस्तफा उतरेंगे जान बढ़ के लेकिन पैगंबर नामूस जान पढ़ाओ पैगंबर नामूस न करी ताकि तामूस बचो इंशाअल्लाह तो पहले औकार चीज़ सुबह को भी नहीं की गई सीधा को द कब्र शो होता है कब्र का महाराज जबरदस्त बहुत ही कब्र बना हुआ मुंगे ताकत मन बदर पल पैगंबर द नामूस जंग कौज़ान तब कब्र खुला हो इंशाअल्लाह तब तो वादे मैदान में पूरी इंशाअल्लाह मैदान पे हो कसम न पूरी मगज़ान कब्र मगज़ान आखिरत के कुर्बानो ज़मा महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए अल कब्र रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व हफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कब्र बयान जन्नत बागीचों दे यो बागीचवी या बद जहन्नम द कंधो दे यो कंधवी कब्र दे जन्नत बागीचे बड़ो पाड़ो अल्लाह
तबला चलते उल्टो कब्र छोड़ो अल्लाह दे टोल ला सुनो को जन्नत बागीचा छोड़ो वालो कब्र अल्लाह स्ताद सजा हम ताकत दे अल्लाह आखिरत सजा ताकत दे अल्लाह की ताकत दिशता अल्लाह जो कब्र दे जन्नत बागीचा उधर से अल्लाह जो कब्र दे जन्नत बागीचा उधर से रब करीम ने बिल्कुल साहिब तर की कबूल की अल्लाह से मुकोर तुम मारा जान हाल अल्लाह हर सस्ता दे पैगंबर बना उस वाले कुर्बान दी परवरदिगार अल्लाह मुस्ताद पैगंबर दा मुस्ताफज बाड़ू और रब करीम दा तौफीक राकी मुंगे मुर्शु लेकिन अल्लाह मुंगे दे मलऊनी दा केस पावाबी अदालत की उगटू अल्लाह अल्लाह देते सजा में हो परवरदिगार रब बनी थे सजावार है अल्लाह दिन अलावा अल्लाह छिद नमूज रिसालत बांदिचा अल्लाह पागे बांदिचा इकरार करे और अल्लाह चा पागे हमला करे द परवरदिगार टोल ने इसको नाबूद की अल्लाह दे कौम मखिते पर पड़ की जलीले की अल्लाह दे चा को वजबा दे जदा से कया खलक जलील की परवरदिगार खलक जलील की अल्लाह खलक जलील की रब करीम कद पैगंबर मुअजिजा अल्लाह ता खत्म करे द कद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बाद बल पैगंबर रातुल के नश्ता नो नबचर राशि अल्लाह लेकिन रब करीम तो वली करामत को अल्लाह ता सादल दे अल्लाह तखबल सजागा ने बाज खर के आदत महफूज सादल दी अल्लाह दी दुनिया तोखे जिस्ताद पैगंबर दनामूस और बांदे हमला कौन की और ये तकंजल कौन की दागी बेइज्जती कौन की अल्लाह चे कम खालिक दी रब करीम जुमुक मखितत ने शादोगार न उस भी जोड़ के रब करीम जरा को भी हुई नहीं अल्लाह लगा को मुंडो मनी के परवरदिगार अल्लाह दे जरीर शुक्र अल्लाह दे जरीर शुक्र परवरदिगार जुमुक मनी अल्लाह जुमुक मनी अल्लाह जुमुक खुदा तो होरा अल्लाह दे खुदागार तो होरा तीनों जवाना तो होरा अल्लाह तो रोज ता बाजारों की गर्जी लेकिन नस्ताद पैगंबर नामूस तबार मैदान की बलहड़ दी अल्लाह ने दीदा वाला कबूल की अल्लाह दीदा कबूल की अल्लाह ने माशुमान तो को रब की जरा ने कुल्लू की जाए अल्लाह माशुमान जाए अल्लाह बशराम सवाल के उलमा अल्लाह ता तमसे तफरा तेरी स्तान पैगंबर नामूस वाली अल्लाह ने दी हिफाजत को मकबूल होगा अल्लाह मुक्ते हो खाया ता जलीलान जलीला मुक्ते हो खाया अल्लाह की रस्मी और शादों का तोड़ का अल्लाह सुबंदा है ना कबूल का अल्लाह तो जुल्म अल्लाह दखल पैगंबर का मुस्तफा बल पार्टी बल जेदार बल अरालौला अल्लाह दार से तो कुर्बान होने तौफीक रखा लेकिन परवरदिगारा पैगंबर बना उस कंप्रोमाइज को तौफीक मरा कवा अल्लाह देखी पहचान रसूल जोड़ तौफीक मरा कवा दखल पैगंबर बना मुस्तफारा रोजा उस्मा तैयार हो साता अल्लाह अल्लाह रोजा उस्मा तैयार हो साता अल्लाह रोजा उस्मा तैयार हो साता अल्लाह ने खुदा जरा अंदर की कबूल कर टूल वावेला अंदर की कबूल कर अल्लाह स्ताद पैगंबर तनामूस दुश्मनान मुमतद शादो खानो पे शक्ल क्यों खाया अल्लाह बरबंड जलील रहा तो खाया अल्लाह अल्लाह तो स्पोन सुरान शक्ल के रहा तो खाया अल्लाह अल्लाह डोरा तो जलील हो खाया अल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक रखे चखबल कब्र न तैयारी अल्लाह तौफीक रखे चखबल कब्र न तैयारी अल्लाह ने नौजवानों ने तौफीक रखा और कब्र न तैयारी अल्लाह जिसम हुई अल्लाह मुख्तर परवरदिगार अस्ताग फैसला खुद यौम कुंदा अल्लाह पे यौम कुल माने फैसला का अल्लाह पे यौम कुल माने फैसला का परवरदिगार
الله دې ټول دا سعی خپل درک قبول کړه الله تر اخر خپل پیغمبر د ناموس محافظین جوړ کړه غازیان اسلام ته الله رهایی نصیب کړه الله دا ذلیلان چې څومره دي په خپل دوره تباہ او برباد کړه الله دا سي آفت پر راوړي چې دنیا تماشو کی الله اخر وخت دې ټول ته صدق سره لا اله الا الله محمد رسول الله نصیب کا او الله ټول ته په خوب کې د امام الانبیاء زیارت نصیب کا امام الانبیاء د ابو بکر عمر او د عثمان علي د معاویه د حسن او حسین د خالد بن ولید د حضرت انس د سعد بن ابي وقاص د مصنع معنا د معاذ الله د ابن مسعود ابن عباس ابن عمر الله د ټولو په جمع غفیر کې چې امام الانبیاء د نور باندې پړکیږي د ټولو ته وخایي الله دې ټولو ته خوږي او الله په قبر کې امام الانبیاء سره په خندا ملاقات وکړي الله په حشر کې تاسو سره او خپل پیغمبر سره په خندا ملاقات وکړي الله په زندګۍ کې زمون ګناهونه ډېر دي هغه را تعفو وکړه او د خپل پیغمبر د ناموس لپاره الله مون قبول کړه الله مونږ مرګ د شهادت وارو ژوند د غازی وارو پروردگار مرګ د شهادت او ژوند د غازی مونږ ته نصیب کړه الله د خپل پیغمبر د ناموس لپاره قبول کړه زمونږ د سرونو ټوپه او د پټکی الله زمونږ کفن وګرځوا لیکن رب کریم په حس کا غاړه خپل دربار ته بیا راوغلا او الله د کلا او قبر کې را د زندگی د قبر برزخی نصیب کا رب کریم تا نسوار تو بچاله کا استاد چوکټ باندې تندې خېره الله ستاسو په درم لا سودو چکړي تن واړو الله چې صدر واړو دا ټول راکا الله مو په آخرت واړو او د خپل پیغمبر د ناموس حفاظت واړو او الله تعالی توفیق راکا چې کومګه دې کې مرشو کومګه دې کې والو الله کومګه دې کې دغه ذلت زمون راضي الله دغه ذلت مونږه عزت غنو رب کریم مونږ له تلکو درېدو توفیق راکا الله مونږ له طلحه باندې درېدو توفیق راکا د کعب باندې درېدو توفیق راکا د خالد بن ولید باندې درېدو توفیق راکا د ابو بکر عمر باندې شجاعت توفیق راکا د علي عثمان باندې شجاعت توفیق راکا د معاویه او انس باندې شجاعت توفیق راکا د ابو هريره باندې د علم توفیق راکا پروردگار د انس باندې د علم توفیق راکا الله د معاذ باندې د جذبه او د ولولي او د معوذ باندې توفیق راکا د ابن مسعود باندې الله غیرت او حیا راکا د ابن عمر باندې د سنت او پابندي راکا د ابن عباس باندې په سنت او په قران پویا راکا او الله د اخر مطابق د ژوندۍ تیرولو توفیق راکا د امام اعظم ابو حنیفه باندې الله فقاهت او پویا راکا داغه باندې مرد جبل الله جوړېدو توفیق راکا پروردگار احمد ابن حنبل باندې په قربانۍ او په تکلیفات باندې د صبر توفیق راکا الله ټول رضا شه الله ټول رضا شه الله دې ټول رضا شه الله دې ټول رضا شه الله رضا شه الله دې رضا شه برابر دی الله ته رضا شه مو قبول کړه خپل پیغمبر د ناموس لپاره او الله اخر وقت دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله اخری سنت نباد فرض نباد چې سنت شي هغه پسې په 15 منټه ذکر کوو نو بیا په ټول په ذکر کې جماعت موږ ان شاء الله گرانو محترمو اوریدونکو د مولانا قاری اکرام الحق سے په आवाज پدې 162 نمبر بیان کې تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم شان او د آسیا ملغونی درهای په خلاف احتجاجی بیان تاسو اوریدو محترمو دا بیان بتاسو ته په حذیفه اسلامی سټوډیو اینڈ اسلامی ډیټا مرکز کامران مارکیټ نیویډا مردان کې د محمد جواد سره هر سات ملاویږي او د دینه
علاوه د علماء کرامو بیانونه او د مشهورو ناتخوانانو ناتخوانه او د قراء او حضراتو تلاوتونه به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیږي. رابطې نمبر یاد ساتئ 0302 8336 727 او د دې بیان د ریکارډینګ تاریخ دی 2/11/2018. الحمد لله نحمده ونستعينه